د فائنل ګټلو نه پس د انډیا ټیم په انټرنیشنل سطح باندې د محسن نقوی بیزتیو کا اور په کار هم وا ګوره محسن نقوی د کرکټ د ای بی سی نه خبر نه دی او د کرکټ چیرمن د چون کې ډیرو خلکو ورته وي چې ته خیر د عہده پرې ده تاسو د ملک سیاسي عہده هم شته دی نو د کرکټ د چیرمنۍ د عہده ته پرې ده خو محسن نقوی نه پرېخه خو انډیا چې ولکم بیزتیو کا اور کم ناری ورپسې وخلې کنزل به مولزم د انډیا عوامو کړي سټیم چې بیګا پریزنټیشن سرمنی وا پریزنټیشن سرمنی په دی وجه لیټ شو بیګا میچ نه پس د ټرافي چې کم تقسیمی کی داغه چې کم سرمنی وی داغه چې کم پروګرام یې له پریزنټیشن سرمنی وای په دی وجه باندې لیټ شو چې د انډیا ټیم انکار وکړ چې موږ د محسن نقوی نه ټرافي نه اخلو خو محسن نقوی وی چې نه مانه به ټرافي اخلي ای وی چې موږ د محسن نقوی نه ټرافي نه اخلو او د محسن نقوی دا سټانس چې نه زه به ټرافي به تقسیموم او سټ ټیم چې محسن نقوی د ایشیا کپ فائنل چې کوم سټیج جوړو د پریزنټیشن سرمنی هغه چې سټه مخاتونو د انډیا عوام ورپسې خناره بازیو کا چې په ګراوند کې څومره هم کراود موجودو نو ورپسې ناربازیو کا چې ورپسې واله خې چې ورپسې واله محسن نقوی پسې اور د انډیا ټیم کې لړیانو د محسن نقوی نه ټرافي وانه غشتا نه ته میډل واغشته نه ته ټرافي واغشتا چې پته ولو لګره چې محسن نقوی خو موږ ټرافي راکای میډل راکای ای ولا بيخي دغه پریزنټیشن سرمنی زی پر خلاړ لری ودریدل ټول کې لړیان لاړ التر لری ودریدل نو دینه غټه بیزتی به سشي په انټرنیشنل سطح باندې چې ټول دنیا سترګې وي دا ټایم په ټي وي باندې په دنیا په زرګونو کروڑ په ګراوند کې موجود او د کروڑ مخامخ د 40 45 کیمرو مخامخ د دنیا د ټي وي چینلو مخامخ د دنیا د صحافیانو مخامخ تا نه انکار وشي ضرورت نه مونږ ټرافي نه اخلو نو غټه بیزتی یې کړې ده وجه څه ده چې کله ته یو نااهله سړی او په داسې ډپارټمنټ باندې ته کښېنې چې ته د هغې اهل نه صحیح فیصله نشي کولی او ته بیا د فیصلې دپاره داسې کرپټ خلک کښېنې لکه عاقب جاوید چې دا کوم ټیم تیار کړی و نو د دې ایشیا کپ بایللو کې د عاقب جاوید مین چې کوم کردار دی هغه پکې د عاقب جاوید هم دی چې هغه دا ټیم سلیکټ کړی دا کوم ټیم چې تاسو کتو په ایشیا کپ کې د پاکستان چې غولو کو په هر میچ کې بیټینګ بکواس په هر میچ کې بیټینګ بکواس پاکستان چې داسې میچونه ګټلې دي دایم په بالینګ باندې ګټلې دي دام په بیټینګ نه صرف په بالینګ باندې ګټلې دي نو دا ټول دی کې ټول چې هر څه انوالمنت د عاقب جاوید د عاقب جاوید چا مشر کړی دی محسن نقوی مشر کړی دی نو دا بیزتی ډایرکټلی د عاقب جاوید هم د محسن نقوی هم نو محسن نقوی له پکار دی چې یا خو یو صحیح سړی په دې کورسۍ کې نه و خپل ته ریټایرمنټ واخل او د ځان په ځای یو صحیح سړی دغه تل کې نه و چې هغه قابل وي هغه کرکټ کړی وي هغه کې پویږي په فیصلو باندې او دا عاقب جاوید چې کم دی غل خوشنه چوکو نیسو تر کور تر منډو تخته و د عاقب جاوید په وجه باندې د محسن نقوی بیزتو شو او پکار هم و لکه دینه علاوه دای برا چینجز براتل نه د انډیا عوامو دا ځل د انډیا کرکټ ټیم دا ځل د پاکستان کرکټ ټیم کې لاړیانو او د منیجمنت غټه بیزتی وکړه د میچ ګټلو نه پس د انډیا کې لاړیانو هم دې منیجمنت کې لاړیان خو سکه چې منیجمنت پسې د لهم چغې وخلې دي کنزلم پکې شوی د انډیا کراود چې کم دی نو قابل یو مونږ وروره اوس پتا سوای چې ولې قابل یو کچري زموږ ټیم کې ماړه بس وای که زما خپل جانان سړی وین وای زبر بل یاري ته ولې سوي ول زبر بل یاري ته ولې پس خیرم داسې سټپا هم ده نو که زموږ د سړی بچو کنه دا فائنل مونږ غټل وې دا غي خولې بچپ وي ناغي کراود با خپه چپای باندې میدان پرې خو تختیدلی وو خو زموږ د سړی نه دی کنه کدا سړی وي نو دومره ذلیل کېدل دومره ذلیل کېدو به ولې نو ډیر بکواس ترین پرفارمنس د پاکستان ټیم کې لړیانو کو خو محسن نقوی له چې بیګا کوم غټه بیزتی ملو شوې ده نو زم دا محسن نقوی ټول عمر یار ساتي ځکه چې دا یو په انټرنیشنل سطح د بیزتی ملو شو او د حواله سره عمران خان هم ډیره خبره کول عمران خان به وی چې د کرکټ بدترین حال چې جوړ دی د شاله ذمہ دار محسن نقوی دی نو محسن نقوی بوس خپل لګ ډیر پوښوي چې یاره د عمران خان خبره هم ټیک وا او ما د خپل کورسۍ سره انصافي ونکا ما د خپل عہده سره انصافي ونکا ساسو دې حواله سره د تاسو خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ